पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रम्प सरा बेगा په وایټ هاوس کې ملاقات کړې ده. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي، دا ملاقات د څه مقصد د پاره شوې ده، په هغه باندې دی ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو هغه نه علاوه ډونالد ټرمپ د ایران صدر ته هم یو ډیره غټه دمکی ورکړې ده. هغه څه دمکی ده په هغه باندې هم په دی ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو چې ایران صدر ته ویلي چې د ستا ختمول زموږ د پاره ډیر آسان دي. خا بل طرف ته ایران حکومت اسرائیل عوامو ته دوه خارونه خولې دي چې دغه زونه تاسو پرې دغه خارونو نه تاسو ځانو باسي. بل ایران او اسرائیل یو بل د تازه حملو کې څومره نقصانات ورکړي دي هغه هم نوی اپډیټس راغلي دي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. رومبه د ایران او اسرائیل په کشیدګۍ باندې خبره کوي چې یو بل خلاف سخت کاروایی کړې ده. پاسدار انقلاب کم چې د ایران ډپارټمنټ ته د ویلي دي چې د اسرائیل هوایي حدود باندې موږ مکمل کنټرول اغشته دي او د اسرائیل دفاعي نظام موږ مکمل ختمو. په اسرائیل کې مزید شل میزایل وشتل شوی دي. په تل ابیب کې هاي پرسونیک میزایل هټ کړل شوی دي. په میزایلو حمله کړل شوی د ایران د طرف او اسرائیلی دفاعي نظام ټارګټ کړی دی. اسرائیلی فوج هم ایران خلاف کاروایی جاری ساتلې ده او ایران خلاف یې حمله جاری کړې ده چې د هغه کم فیول پروډکشن دی او میزایل کمپنیانې دی هغه ول ټارګټ کړی دي او 50 نه زیات جنگي جهازونو په دې کې حصہ اغشتلې ده. د هیومن رائټس مطابق اوسه پورې ایران کې 585 کسان وفات شوي دي، 239 پکې عام شهريان دي او 1000 نه زیات پکې زخمیان دي. دا هیومن رائټس باقاعده دغه حواله سره بیان جاری کړی دی. بل ټرمپ س بیان جاری کړی دی. ټرمپ د ایران صدر ته صدم کی ور کړی دا په هغه باندې ډیټیل سره خبره کو. ټرمپ ویلي دی چې د ایران لیډر ختمول مونږ ته ډیر آسان دي، هغه زموږ د پاره یو ډیر آسان ټارګټ ته، خو مونږه فلحال لا سنو وایو. مونږه ته مطلب د ایران صدر چې کم دی هغه ختمول هغه مونږ دا هم معلومه چې چرته پټته. ټرمپ ویلي دی چې بس ته زموږ صبر تمام کېدو والده، یعنی کې د شي ټرمپ په دې صورت حال کې هم حصہ واخلي او اسرائیل سره ملګری شي. ټرمپ ډیر اهم اجلاس هم پرون طلب کړو چې پای کې اسرائیل سره د ملګرتیا حواله سره خبرې شوې دي چې ټرمپ سره په دې کې اتفاق نه شوی. په اسمبلی کې امریکایي میډیا مطابق د دې اجلاس دوران ټرمپ نتنیاهو سره هم په کال خبرې وکړي چې د حالات احوال حواله سره او دا اجلاس د دې لپاره و چې د خپل وزیرانو ټرمپ ته پوښتنه کوي چې آیا موږ اسرائیل سره مرګره شو ګنا. خو ټرمپ ته خپل وزیرانو ویل چې په دې جنگ کې مونږه مطلب موږ له پکاره چې مونږه اسرائیل سره نه یوځای کیږو، مطلب د نه یوځای کېدو اتفاق خبره شوې ده. جی خا اوس پراشو د پاکستان آرمی چیف باندې خبرو کو. د پاکستان آرمی چیف جنرل آسم منیر ډونالد ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ملاقات بیګا کړې ده. په دغه ملاقات کې ډي جی آی ایس پی آر هم موجود او جنرل آسم ملک نومې ده چې هغه هم په دې ملاقات کې آرمی چیف سره وو. وایټ هاوس کې دا ملاقات شوې ده چې آرمی چیف جنرل آسم منیر ته غټ دعوت ورکړه و. دا ملاقات په یو بند کمره کې شوې ده او په دې کمرې لا د میډیا اجازه نو، مطلب دا ملاقات 1 to 1 شوې ده. میډیا د دې ملاقات نه خبر نه ده. دا ملاقات څه د پاره کېږي نو ډیر ماهرین دی حواله سره وایي چې دا ملاقات د مدنیات او خارجه پالیسی حواله سره کیږي. ډیر ماهرین وایي چې نه د انډیا او پاکستان چې کم کشیدګي حالات راغلي او دغه حواله سره په دې خبره کیږي، په مسله کشمیر په دې خبره کیږي. خو د آرمی چیف او د امریکایي صدر داسې ملاقات نه شوي. په تاریخ کې دا پړومبني ځل باندې د آرمی چیف او د امریکایي د صدر ملاقات شو. د مخکې ملاقات شوی دی خو په ملاقات کې به ورسره وزیر اعظم هم موجود او آرمی چیف سره. دا ملاقات صرف او صرف د جنرل آسم منیر یعنی د پاکستان د آرمی چیف او د امریکا پریزیډنټ ډونالد ټرمپ شوی دی. نو دا په تاریخ کې په پیله ځل وشو چې د پاکستان د آرمی چیف 1 to 1 ملاقات د امریکایي صدر صاحب سره شوی دی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.